بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم النحو 80 نمبر درس دی او د مؤنث چې کوم درس شروع د مذکر او مؤنث نو د هغې نن انشاءالله زموږ اخري درس دی. همونږ په دریو حصو تقسیم کړو. په اوله حصه کې مې درته پوره درس په نقشه کې جوړ کړو. په دویم درس کې بیا د کتاب نه نیم کتاب نیم سبق چې دی هغه ولیکلو او نن انشاءالله اخري نیم سبق دی. نو بیا موږ ویلي وو چېرې د علامت په لحاظ سره مؤنث اسم چې دی هغه بیا دوه قسمه دی. یو ته مؤنث قیاسي وایي، یو ته مؤنث سماعي وایي. مؤنث قیاسي یعنی علامتي مؤنث هم ورته وایو. نو هغه درې قسمه دی، یا به ګول ته وي، یا به الف مقصوره زایده وي، یا به الف ممدوده زایده وي. اوس مؤنث سماعي څه ته وایي؟ نو هغه تعریف زده کوو. د مؤنث سماعي تعریف اولی زده کوو دي. مؤنث سماعي هغه اسم ته وایي. مؤنث سماعي هغه اسم ته وایي چې په کوم اسم کې د تانیث علامت مقدر یعنی فرض کړی شوی وي. هغه پکې وي نه، خو هغې کې فرض کړی شوی وي. لکه اردن دی، اردن، نو په دې کې ګول تا دننه پټه ګڼلی کېږي، فرض کړی شوی وي. لکه اردوتون. او شمسون دی د کې هم دننه مقدر وي، ګول دا پکې مقدر وي، دا بیا داسې ویلی کېږي شمستون. ځکه چې د دې کله موږ تصغیر جوړو که نه، او په تصغیر کې د یو اسم هغه اصل حقیقت راښکاره کېږي. نو د دې تصغیر د اردن تصغیر راځي اوریدوتون، او د شمسون تصغیر راځي شمیستون. نو دا هغه مؤنث سماعي هغه اسم ته وایي چې په کوم اسم کې د تانیث علامت یعنی د مؤنث علامت مقدر وي، یعنی فرض کړی شوی وي. او ما تاسو ته ویلو د تانیث علامات درې دي. یو ګول ته، الف مقصوره، الف ممدوده. نو دا ګول تا پکې تقریبا 90% اسماو کې 90% اسمونو کې ګول تا زیاته استعمالیږي. نو اردن اصل کې اردوتونو او شمسون اصل کې شمستونو. نو دې ته مؤنث سماعي وایي. عرب دې ته اردن وایي او دې کې د مؤنث علامت نه ښکاري. شمسون ته نور، ارض زمین ځمکې ته وایي، او شمس نور ته وایي. نو ګورئ دا شمسون کې چې دی د مؤنث علامت پکې ښکاره نشته، خو عرب ماهرین دې ته مؤنث یې ګڼي. نو موږ به ورته مؤنث وایو. او سماعي مطلب دا دی چې اورېدلی شوي، د عربۍ ماهرینو نه اورېدلی شوي. نو اوس په دې ته موږ بیا دا به بیا موږ مؤنث ګڼو چې په اصل کې اردوتون او شمستون و. ټیک شوه؟ ولې چې د دې اسمونو تصغیر اوریدوتون او شمیستون دي. د دې تصغیر هغه اوریدوتون او شمیستون. اوریدوتون معنا ورکوټې ځمکه، او شمیستون معنا دا ورکوټې نور. او تصغیر نه د دې اسم اصلي حالت ښکاره کېږي. د هر اسم د تصغیر نه د هر یو اسم هغه اصل حقیقت ښکاره کېږي، اصلي حالت ښکاره کېږي. نو داسې مؤنث اسم ته چې په کم اسم کې ګول تا ښکاره موجوده نه وي او په اصل کې پکې ګول تا وي، نو داسې اسم ته مؤنث سماعي وایي. نو ګورئ د دې نه هغه اولنی درس چې کوم موږ ویلو د مؤنث سماعي هغې اسمونو ته وایي چې په هغې کې د عربو ماهرینو نه موږ اورېدلي. اوس وګورئ په قرآن حدیث کې چې څومره د اور نمونه دي هغه مؤنث سماعي دي. مؤنث دي او ماهرین ورته د علامت پکې نشته، د مؤنث علامات پکې نه وي، خو هغه د عربۍ ماهرین هغې ته مؤنث وایي. نو موږ به هغه مؤنث ګڼو. د اور نمونه لکه نار، جهنم، جحیم، سعیر، سقر، دا د اور نمونه دي. دغه شان د هواګانو نمونه ریح، باد، صبا، صرصر، سموم، دا د هواګانو نمونه. نو د هواګانو نمونه مؤنث سماعي دي. دغه شان بل ګروپ، دریم نمبر ګروپ د شرابو نمونه په قرآن او حدیث کې چې څومره دي دغه ته مؤنث سماعي وایي. عرب ماهرین هغې ته مؤنث وایي. د مؤنث علامت پکې موجود نه وي لیکن هغې کې ګڼلی کېږي. لکه خرطوم هم د شرابو نوم دی، او خمر هم د شرابو نوم دی. نو دا دې ته په عربۍ کې عربۍ ماهرین دې ته مؤنث سماعي وایي. نو درې شو، یو د اور نمونه، دویم د هواګانو نمونه، دریم د شرابو نمونه. څلورم نمبر د ملکونو، ښارونو، هر څومره نمونه چې دي هغه مؤنث سماعي دي. د عرب ماهرین هغې ته مؤنث وایي. پاکستان دی دا مؤنث دی، مکه دا مؤنث، مدینه دا مؤنث، لاهور مؤنث، کراچی مؤنث، مصر مؤنث، بنگلادیش مؤنث، هندوستان مؤنث، هند مؤنث، ځکه مؤنث د ښارونو دی او د ملکونو نمونه.
د هر یو ملک نوم چې او د هر یو ملک د خاري چې نوم وي هغه مؤنث سماعي دي. نو ګورئ څلور قسمونه شو، د اور نومونه، هواګانو نومونه، د شرابو نومونه او د ملکونو ښارونو نومونه. پنځم نمبر انساني جفت اعضا، یعنی د انسان چې کوم جوړه اندامونه دي، لاسونه هم جوړه دي، غوږونه جوړه، سترګې جوړه، خپې جوړه، دغه ته مؤنث سماعي وایي. عرب ماهرین دا مؤنث ګڼي. او اووم نمبر چې کوم دی، شپږم نمبر، هغه مختلف قسمونه نومونه دي، په هغې کې ارض دی، شمس دی، سما اسمان ته وایي، ارض هم دغه دی پکې. او نفس د انسان چې کوم جان دی، جان کل نفس ذائقة الموت، و هر یو نفس به د مرګ دا ذائقه سکی. نو هر یو نفس د انسان هر یو جان ته یادوي. نو نفس حرب جګړې ته وایي. نو حرب لفظ چې دی عرب دا مؤنث ګڼي. دار کور ته وایي، دار یو بیت دی یو دار دی، بیت هم کور ته وایي، دار هم کور ته وایي، خو دا بیت مذکر دی، دا دار پکې مؤنث دی. نو دا دار لفظ هم عصا کونټۍ ته وایي، کونټۍ، نو دا عصا مؤنث دی. حالانکې دې کې د مؤنث علامات نشته، خو عرب د مؤنث ګڼي، نو دغې ته مؤنث سماعي وایي. اوس ګورئ د ذات په لحاظ سره، د ذات په لحاظ سره مؤنث دوه قسمه دی. د ذات په لحاظ سره مؤنث دوه قسمه دی، یا به دا حقیقي وي یا به لفظي وي. حقیقي هغه مؤنث ته وایي چې د هغه مقابله کې جاندار مذکر وي. لکه اوس وګورئ رور، نو د رور مقابله کې خور ده، هغه مؤنث ده. اوس ګورئ لور مؤنث ده، د ده مقابله کې زوی شته که نه، زوی مذکر دی. دغه شان ښځه، د ښځې په مقابله کې سړی دی، سړی چې دی دا مذکر دی. یا دغه شان ښځه او د هغه په مقابله کې د هغې خاوند، دغې ته مؤنث وایي چې د هغې مقابله کې نر موجود وي، نو هغې ته حقیقي وایي. او لفظي هغې ته وایي چې د مؤنث علامات پکې په لفظونو کې موجود وي. نو ګوره مؤنث حقیقي هغه اسم چې کم چې د کم په مقابله کې جاندار مذکر موجود وي، لکه علامت تانیث موجود وي، که علامات تانیث موجود وي او که نه وي، که علامات تانیث پکې موجود وي، داسې اسم چې د هغه مقابله کې جاندار مذکر موجود وي، که دقې اسم کې اوس د مؤنث علامت موجود وي او که نه وي. ټیک شوه؟ نو لکه امرأتون دی، امرأتون ښځې ته وایي، چې د ده په مقابله کې رجلون دی، رجلون سړي ته وایي. او اتانون وګوره په دې امرأتون کې خو د مؤنث علامت شته دی، دا ګول ته. ټیک شوه؟ خو په دې اتانون کې وګورئ، اتانون خرې ته وایي، خره. په دې اتانون کې د مؤنث علامت یو هم نشته، په ښکاره پکې نشته په لفظونو کې، چې د دې په مقابله کې حمار خر ته وایي. اتانون خره او حمار خر، د دې اتانون په مقابله کې حمار موجود دی. ٹھیک شو؟ او مؤنث لفظي هغه اسم ته وایي چې د کم په مقابله کې جاندار مذکر موجود نه وي، جاندار مذکر موجود نه وي. لکه ظلمتون چې دی دا تیارو ته وایي، تیاره. نو ګوره د ظلمتون په مقابله کې اوس دغه نشته، مذکر نشته. عینون دی، عین سترګې ته وایي، د سترګې په مقابله کې چې دی مذکر نشته. دغه شان صبورتون دی بوټ ته وایي، نو د ده په بوټ په مقابله کې مذکر نشته. مروحتون دا پکي ته وایي، نو د پکي مقابله کې مذکر نشته. دغه شان غرفه کمرې ته وایي، غرفتون، نو په هغې په مقابله کې بیا مذکر نشته. نو مؤنث لفظي هغې ته وایي چې د هغه په مقابله کې مذکر جاندار مذکر موجود نه وي. لکه ظلمتون عینون، چې د دې عینون تصغیر چې دی که نه، د دې عینون تصغیر هغه عینتون راځي. ٹھیک شوه؟ نو دا د مذکر او د مؤنث درسو چې خپل سر ته ورسېدو، او راتلونکي درس پورې اجازه غواړو. هذا هو المرام، والله اعلم بحقیقة الکلام.